أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مخی آیتونو کی ازواج مطہرات تذکرہ وا خطاب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها ولو بیبیانو تو آیا کتاسو دنیا غواړی ډول ډال د دې غواړی نوراشی چې دنیا در کم او رخصت یو کم او کتاسو الله غواړی د الله رسول غواړی او کور اخرنه غواړی نو الله د داسې محسنات د پاره استاسونه اجر عظیم تیار کړل. دویم خطاب ازواج مطهرات تا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ اے بیبیانو د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کوي د مخالفت مکوي کده د مخالفت یو کو نو ګره لوی عذاب دے د دوچن عذاب بئی. بیبیان د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغیتا دا خطاب دے اگرچہ احادیث و پزرے بانے معلومی گی دا چی عام زنانا آغی لهم پکار دی چی د خپلو خاوندانو خبر منی د خاوندانو نافرمانی نکئی دا اللہ دی منی دا اللہ دا رسول دی منی او ورسرا دا خپل خاون خبر دی منی. احادیثو کے تذکرے بیارازی سوک چے کم یو زنانا چے آغا دا اللہ منی دا اللہ رسول منی منز کئی دا اللہ رب العزت دا طرفنا چے کم کارونا پدیبانی خودشوی دی آغا کئی او دا خاون تابداری کئی نو جنت تبزی. او بل روایت کی راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو چی تاسو جہنم تا بڑی رزئی ما جہنم کے اولی دو زنانپ کی ڈیری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغی تپوس کے ولی وی دے وجنا چی تاسو د خاوندانو ناشکری کوئی تکفرن العشیر و تکسرن اللانا تاسو لعنتون ډیر کوئی. عام طور باندے زنانو سرا غٹی غٹی جبی بدی خبری کئی پا دغی وجہ بانے دخلے د وجنا وی دخلے د لو د وجنا چی خلا جبا چی کم سریبی داغی د وجنا دی جہنم تزی. ورپسې تذکرہ وا د دغه خبرې چې تابعداري د الله او د الله د رسول پکار دی عمل صالح پکار دی نو الله بدل اجر درکړي. بیا خاص حکم بیا یا نساء النبی سره وی تاسو د نورو زنانو په شانتی نه یی. نور زنانا هغه جدا دي داغي حالات جدا دي داغی کورونه جدا دی داغی حیثیت جدا دی او ستاسو خو یو غټ حیثیت تے
نو اگر چې خبر عام ده لیکن دلته کې بیبیانو د پیغمبر ته وایي تاسو خو د نورو زنانو په شانتي نه یئ ځکه چې تاسو کې خو تقوا ده او چې کله تقوا در پکې ده نو دا کارونه به نه کوئ خبرو کې جویل به نه کوئ د خپل شان نه ښکته خبره به نه کوئ ولې خلک ډیر دي بعضې پکې داسې دي چې په زړونو کې میلان دی زنانو ته نو د هغې په زړه کې به تمه پیدا شي اوس دې آیتونو کې تذکره د دې کې چې او زنانو تاسو کورونو کې اوسئ خبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته لیکن خبره عامه ده بعضې خبره راځي خاص او نور حکم چې کم راځي هغه عام دی زنانو ته وایي وقرن فی بیوتکن تاسو خپل کورونه کلک ونیسئ کورونو کې اوسیږئ د کورونو نه بهر ته مه وځئ وقرن فی بیوتکن قرار اختیار کئ په خپلو کورونو کې او د کورونو نه بهر ته مه وځئ مونځ دی زکات دی تابعداري د الله او تابعداري د رسول ده دا کوي بیبیانو د پیغمبر ته وایي چې واذکرن ما یتلی فی بیوتکن او مخکې وی لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا دا خبره خاص وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره ورپسې بیا وی ان المسلمین والمسلمات عام خبره کوي تابعداري پکار ده ایمان پکار دی تابعداري تصدیق کول رښتیا ویل صبر کول خشوع اختیارول صدقې ورکول روجې نیول دا د خو زنانو صفتونه دي هغې تذکره کوي بیا کم چې مؤمن دی مسلمان دی نو هغه به څه کوي د الله او د الله د رسول حکم به مني د هغې نه برخلاف د دې بل اختیار نشتی که کوي نو نافرمانی به د الله او د الله د رسول کوي او ورپسې بیا هغه واقعه ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته زوی ویلو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه او دا داسې صحابي دی چې د هغه نوم دلته کې الله رب العزت په قرآن کریم کې اغستی دی ورپسې وی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج او د هغې رسم باطل رد به کوي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولی اوسیږئ په خپلو کورونو کې خپل کورونه کلک ونیسئ په دې کې په عزت سره اوسیږئ کور کې چې یې نو په عزت به چې د کوره وځې نو بې عزته کېږې به یو به خبره کوي بل به خبره کوي پلانکی ښځه بهر ته روانه ده د پلانکی لور روانه ده د پلانکی مور روانه ده کله بازارونو کې ګرځي کله یو ځای کې کله بل ځای کې بې وجې ضرورت ته د ضرورت د وجې نه وتی شي لیکن ضرورت نشته دی روان دي بازار ته ځي غم خادیانې ټولې هغه زنانو په خپل سر اغستی دي الله وی وقرن فی بیوتکن او اوسیږئ په خپلو کورونو کې چې اوسیږئ نو یې به په آبروۍ کې یې به په عزت کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی او موضع پر راوتلو د جاهلیت مخکینی څنګه چې جاهلیت دور کې خلک بهر به ګرځېده هلته کې ستر او پرده به نه وه د جاهلیت په دور کې نو الله رب العزت وایي دغسې مه راوځئ ضرورت د وجې نه راوځې نو په د ضرورت د وجې نه چې راوځې نو په هغې حالتو کې هم مه راوځه په امن کې راوځه په پرده کې راوځه په ستر کې راوځه
په داسې طریقې باندې راځه رستو به ذکر کوي چې پیژندی کېږئ نه چې تاسو څوک یئ. دا زنانه کم څوک د څوک نه ده، بورقه دې داسې پسري چې پته یې نه لګي چې څوک یې پیژنیم نه. د خپل کور سړی دی روان دی هغه هم نه پیژني چې دا زموږ د کور زنانه دي. په داسې طریقې باندې ځئ. نو وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، اوسیږئ په خپلو کورونو کې او مه راوځئ په راوتلو د جاهلیت مخکینی. واقمنا الصلاة او قائموئ مانځه لره، واتینا الزکاة ورکوئ زکات، واطعنا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله او د الله د رسول. انما یرید الله یقینا غواړي الله لیذهب عنکم الرجس چې لرې کړي ستاسو نه پلیتي، پلیت اخلاق ستاسو نه لرې کړي. اهل البیت اے اهل بیتو، اے بیبیانو د پیغمبر ازواج مطهراتو، اولاد داغي دغه اهل بیتی. ویطهرکم تطهیرا، او پاکی تاسو په پاکولو سره. الله تاسو نه پلیتی لري کوي، پلیت اخلاق لري کوي او تاسو پاکی. واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، او یادوي هغه څه چې لوستی کېږي په تاسو باندې فی بیوتکن تاسو په کورونو کې من آیات الله والحکمه، د الله د آیاتونو نه او د حکمت نه، د الله د آیاتونو نه او د پیغمبر د سنت نه. دا یادوي ولې تاسو باندې بل ذمواري هم ده، تاسو استادان یې د امت، تاسو به د امت ته زنانو ته دا خبرې رسوي، مسائل به بیانوي. نو چې یاد کړي نه نو سبا ذکر کی سبا اووي. نو وذکر نه یادوي هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې په کورونو ستاسو کې من آیات الله، د الله د آیاتونو او د حکمت نه، د الله د آیاتونو او د سنت نه. ان الله کان لطیفا خبیرا، یقینا الله دې باریک بین خبردار. د هر څه پته الله ته ده، تا څومره یاد کړلی څومره دې رسولی، ته څه کې څه نه کې، الله رب العزت ته هر څه پته ده، د هر څه خبر دی وته. ان المسلمین والمسلمات، یقینا نارینه سړي او نارینه ښځې. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې. مسلمان چې تابعدار دی ظاهر کې تابع دی. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمانان سړي، والمسلمات او مسلمانان ښځې، والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، والقانتین والقانتات او تابعداری کوونکي سړي او تابعداری کوونکي ښځې، والصادقین والصادقات او رښتونی سړي او رښتونی ښځې، والصابرین والصابرات او صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي ښځې، والخاشعین والخاشعات او خشوع کوونکي یره کوونکي د الله نه سړي او یره کوونکي ښځې، والمتصدقین والمتصدقات او صدقه ورکوونکي سړي او صدقه ورکوونکي ښځې، والصائمین والصائمات او روزدار سړي او روزدارې ښځې، والحافظین لفروجهم او حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو سړي، والحافظات او حفاظت کوونکي زنانا، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او ذکر کوونکي د الله ډېر نارینا، والذاکرات او ذکر کوونکي د الله ډېر زنانا. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، تیار کړل الله د دې لپاره مغفرت او اجر لوی. بعضی وی عام طور باندې تذکره چې راځي نو هغه د سړو راځي، د نارینهو راځي، د زنانو تذکره ډېره کم راځي. نو زنانو دا زړه کې دا خبره راغله چې دې کې خو زمونږه تذکره نه راځي. الله رب العزت تذکره وکړه، مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، مسلمان او مؤمن، مسلم او مؤمن. په دې کې بعضې خلک وایي فرق پکې شته، بعضې وایي فرق پکې نشته. هو مسلمان مؤمن دی او مؤمن مسلمان دی. بعضې وایي مسلمان هغه ته وایي چې هغه ظاهري کارونه د مسلمانان وي، او مؤمن هغه ته وایي چې په زړه کې ایمان
ایمانی پزړه کې مضبوطی. نو ایمان تعلق ساتي د زړه سره او مسلمان اسلام تعلق ساتي د ظاهر سره. ځکه دیو جن خلک وایي شرع وایي ظاهر ګوري، ناغه ته مسلمان وایي، هغه ته مسلمانی وایي. نو مسلمان سړی دی، مسلمان ښځه ده، مؤمن سړی دی، مؤمنه ښځه ده. نو په زړه کې هم ایمان دی او په ظاهر کې هم مسلمانی ده. اسلام په زړه کې هم دی او په بهر هم دی. ناغه ته مسلمان او مؤمن وته وایي. دا مسلمان مؤمن دی وایي، مسلمان او مؤمنه ده. دانګه تابعداري کول، قانتین والقانتات، تابعداري کوونکی سړی او تابعداري کوونکی ښځې. کم حکم چې راغی هغې کې چو چران نه کوي. دا ولې دی سه دا ما باندې شته او بل باندې نشته، زه به کوم او څنګه به کوم او څنګه بیانو. کم چې د الله حکم راغی، د پیغمبر طریقه راغله، بس هغه ته سره ټیټ دی. دانګه رښتیا به وایي، رښتیا چې وایي نو سړی به هم رښتیا وایي، ښځه به هم رښتیا وایي، دروغګویي به پکې نه وي. دانګه کله چې مسلمانی ده، ایمان دی، نو پدې کې تکلیفونه به هم راځي، پدې کې سختۍ به راځي، پدې کې بعضې کارونه ګران به راځي، نو صبر وکړئ. دارنګې هلته کې هغه ښځې سړي او ښځې په هغې باندې تکلیفونه به راځي د دین په مقابله کې. دین باندې عمل کې نو هلته کې هغه بل چې دی پرېږدي دی نه، هغه به دې راکاږي، نو کله به دې وهي، نو کله به کنزل کوي، کله به دې ردې وایي، وال ټکول پکې هم راځي. نو چې کله د اسلام تا کلک راټینګ کړلی، ایمان دې کلک راټینګ کړلی، هلته کې بل دې پرېږدي نه. قرآن او سنت باندې عمل کې، قرآن او سنت خلقو ته رسې، نو تا ته به خلق خبر درته نه وایي، خلق به د پسې خبرې کوي، خلق به درته بد رد وایي. د چا چار کېږي نو مخامخ به وایي، چارې نه کېږي پشیشا به وایي. نو ته به صبر کوې. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. خشوع ده د الله دپاره، یره ده د الله نه، په ظاهر کې هم په باطن کې هم. دا نه چې دلته کې یریږي او چې کله کور ته دننه لاړ شي پټ یوازې، نو بیا د الله نه نه یریږي. نه، خشوع وایي دې ته چې د الله نه پشیشا به یریږي، د خلکو نه پشیشا به د الله بندگی به کوې. والخاشعین والخاشعات. نو یره ده خشوع ده د الله نه، خوف ده، یره ده، خشیت ده، په زړه کې ده. والمتصدقین والمتصدقات. او صدقه ورکوونکي سړي او صدقه ورکوونکي ښځې، د الله په لار کې صدقه به هم ورکوې، مال به لګې. والصائمین والصائمات. روجې نیول دي، بعضې روجې خو هغه فرض دي، هغه به سړی نسی، د هغې نه علاوه نفلي روجې دي، هغې هم نیول پکاري. که نور نفلي نشي نیولی نو فرض خو دي، هغه به نسی. بعضې خلک یې هغه د فرضو دپاره د هغې رمضان د روجو دپاره هم بانې لټوي چې څه طریقې باندې ما ته دا معاف شي، څه طریقې باندې زه پیسې به ورکړم خو دا به نه نسم. الله وایي دا کارونه مسلمانانو دي، روجې به نسي. دارنګې حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو سړي او حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو زنانه. مخکې سورۃ مومنون کې ویلو والحافظین والحافظات. حفاظت کوونکي سړي او حفاظت کوونکي ښځې. نو هلته کې ویلو فمن الا علی ازواجهم. خپلې زنانه دي یا او ما ملکت ایمانهم، هغه چې مالکان دي د دې ښې لاسونه، نو هغې کې دی ملامت نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. د دې نه علاوه چې یو سړی طلب کوي، خپله زنانه ده، خپله بیبي ده، خپله وینځه ده، د هغې نه سوا نورو پسې ګرځي، نو دا کسان د حد نه تجاوز کوونکي دي. هلته کې ویلو، دلته کې هم د هغه قصه ده. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. هر وخت الله به ته یادي،
دا الله دین دا به ته یادي، دا الله حکم به ته یادي، سړی دی او که ښځه ده. نو چې کله دا صفتونه پکې، نو اعد الله له مغفرته و اجرا عظیما، الله تیار کړی دی لپاره مغفرت او اجر لوی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه، نشته په اختیار دی او مؤمن سړی کې او نه مؤمن ښځه کې، اذا قضى الله ورسوله امرا، کله چې فیصله وکړي الله او د الله رسول دی یوې خبرې، ان یکون لهم الخيار، چې دې د هغې دپاره څه اختیار د هغې د حکم نه. ومن یعص الله ورسوله، سوچې نافرمانی کې د الله او د الله د رسول، فقد ضل ضلالا مبینا، یقینا دی ګمراه شوی دی په ګمراهۍ ښکاره سره. مؤمن سړی او مؤمنه ښځه د الله او د الله د رسول حکم ته به سره ټیټي، الله فیصله کړله، د الله حکم دی، د رسول حکم دی، د رسول فیصله ده. نو د مؤمن سړی د مسلمان سړی سر به هغې ته ښکتی، سر تسلیم خم به خبره به مني، نافرمانی به نه کوي. او چې څوک د الله د الله د رسول نه مني نو هغه نافرمانه دی، بیا دا خبره ګمراهۍ طرف ته ځي. بیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، او اوسیږئ په خپلو کورونو کې او مه راوځئ په راوتلو د جاهلیت مخکیني. واقمنا الصلاة واتینا الزکاة، او قایموئ مانځه لره ورکوئ زکات. واطعنا الله ورسوله، تابعداري کوئ د الله او د الله د رسول. انما یرید الله، یقینا غواړي الله لیذهب عنکم الرجس، چې لرې کړي ستاسو نه پلیت اخلاق، پلیتی ستاسو نه لرې کړي اهل البیت، ای اهل بیتو، ویطهرکم تطهیرا، او پاکي تاسو په پاکولو سره. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یادوئ هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې په کورونو ستاسو کې، من آیات الله والحکمه، د الله د آیاتونو نه او د حکمت نه د سنت نه. ان الله کان لطیفا خبیرا، یقینا الله دی باریک بین خبردار. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمان سړي او مسلمانان ښځې، والمؤمنین والمؤمنات، او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، والقانتین والقانتات، او تابعداري کوونکي سړي او تابعداري کوونکي ښځې، والصادقین والصادقات، او رښتوني سړي او رښتوني ښځې، والصابرین والصابرات، او صبرناک سړي او صبر کوونکي ښځې، والخاشعين والخاشعات، او خشوع کوونکي سړي او خشوع کوونکي ښځې، والمتصدقین والمتصدقات، او رښتونی سړي او رښتونی صدقه ورکوونکي سړي او صدقه ورکوونکي ښځې، والصائمین والصائمات، او روژهدار سړي او روژهدارې ښځې، والحافظین فروجهم والحافظات، او حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو سړي او حفاظت کوونکي زنانه، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، او ذکر کوونکي د الله ډېر نارینه، والذاکرات، او ذکر کوونکي زنانه. اعد الله لهم مغفرة، الله تیار کړی دی مغفرت و اجر عظیما او اجر لوی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نشته هیڅ یو مؤمن لا او هیڅ یو مؤمن ښځې لا، اذا قضى الله ورسوله امرا، کله چې فیصله وکړي الله او د الله رسول د یوې خبرې، ان یکون لهم الخیاره، د دې چې یي د هغې دپاره اختیار، من امرهم د هغې د کارونو نه. ومن یعص الله ورسوله، څوک چې نافرماني کوي د الله او د الله د رسول، فقد ضل ضلالا مبینا، یقینا گمراه شو په گمراهۍ لرې سره. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي.